نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غنی بیبیانی وی ډیری بیبیانی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو د کمی بیبی چې خسنه براوخته هغه به د ځان سره بو وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو خسنه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راوخته داغه خسنه راوخته چې کله داغه خسنه راوخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره په سفر کې بو وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کې راتلل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې لا سبب نو ختله سبب اوخته چې څنګه به سبا اوخته نو منځ به اوکو او سمدستی په تیاره کې روانېدل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ویزه چې پوه شم چې وس د تلو ټیم دی ویزه لاړم تقاضي ته بولو براز تلاړم ځنګلو سیر تلاړم مای چې بیا قافله نشي ودرېدې خو راشه بولو براز خپل حاجت فرکا بیا سفر دی ویزه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیر هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېره ماته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغه زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نو داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتي نه وي نو زه کمزوري وم هغې کې جاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو یې زه پکې جاوه کې نه وم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی ځای خوشی دی وی زه هلته غلي کېناستمه وی سوچ مې وکړو په دوی پسې وروسته ځمه نو پته نه لګي چې لاندې کړم او که لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو او پاسونو دی او زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړم خو ښه به ګډه وډه شم تېنه ښه خبره دا ده چې دلته کې کښېنم نو چې کله نبي علیه الصلوۃ والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یم که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي بیا هلته غلي کېناستم چې کېناستم وی ځواني وه نوی عمر و بس داسې کېناستم لوپټه مې په ځان راواچوله اوده شوم سترګې مې ورلې په دې کې چې سحر رڼایي لګېدلې ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله بعد د سفر کو نو د ځان نه به یو وروسته یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوي نو ته به یې په رڼا کې روچت کې موږ پسې به راځې ځکه چې قافله خو به د شپې روانېده که نه نو سحر به ته وګورې خو د چا نه څه شی پاتې شوي نو ته به یې رالې او په موږ پسې به راځې په دغې ورځ باندې نبي علیه الصلوۃ والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و نو چې کله رڼایي ولګېده او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو وی کتل هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه نازل شوی چې د هغې نه یې مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اوده ده او مخې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبي علیه السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا یې د خولې نه وختل نو چې دا یې د خولې نه وختل عایشه رضی الله تعالی فرمایي وی زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نو زر مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کو وی قسم په الله چې
چې زما سره صفوان بله خبره نه ده کړې خو اوښ یې راوست او غلی زما خواته کېنو او زه کې جاوید ته وختم سواره شومه او هغه اوښ د موار نه ونیو مخکې روان